سائل وای چې ما جی نکاح کړی ده خو رخصتي مې د کور والا نه ده شوې، و زه دغه خپل کور والا سره په پټه یا په ښکاره ملاقات کولی شم که نه شم کولی؟ د جواب دا دی چې که چېرې واقعي نکاح شوی وي، ایجاب او قبول شوی د ګواهانو په مخ کې، د هغې نه بعد دا الک او دا جینۍ د یو بل دپاره حلال دي شرعان. خو په عرف کې د الک او د جینۍ د یو بل سره ملاقات کول په ښکاره هغه نه د جینۍ کور والا مني او نه د هغه جینۍ چم ګاوڼ والا خپل خپلوان مني، لہذا ښکاره ملاقات خو نشي کېدی. اوس په پټه ملاقات هغه هم نه دی پکار، اگر چې هلک او جینۍ یو بل دپاره حلال دي، خو بیا د پټې ملاقاتونه هم نه دي پکار، ځکه دغه ملاقاتونه د هلک او د جینۍ بوزي هم بسترۍ طرف ته، اور کله چې هلک او جینۍ د رخصتۍ نه مخکې یو بل سره هم بستري وکړي، د هغې نه بعد به خامخا بیا زنانه حامله کیږي، او چې زنانه حامله شي نو دا د هغې زنانه په عزت او په ناموس باندې داغ لګول دي د خپلې منګیتر. لہذا د دې نه هم پرهیز پکار دی چې کومه جینۍ ستا په نوم شوه ته د هغې سره ملاقاتونه مه کوه، هسې نه ستا د وجې د هغې جینۍ په عزت او په ناموس باندې داغ ولګي. لہذا محترمو دې نه موږ خپل ځان بچ کړو، زموږ ټول نوجوانان نن په دې کې مبتلا دي.